बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पत्तिया लेक्चर की मुंगा एक्सरसाइज 5.3 ख़त्म करो। नन मुंगा एक्सरसाइज 5.4 राजू पर एक्सरसाइज 5.4 की चिकम अहम टॉपिक दे हागदम सर दे बाइनरी रिलेशन। नो बाइनरी रिलेशन ची दे हागदम सरा मिसाल बतौर मुंगा यो बाइनरी रिलेशन मालूमो फ्राम ए टू बी। बाइनरी रिलेशन फ्राम ए टू बी دا یاد وساتئ چې باینری ریلیشن کله موږ د دوو سیټس معلومو فرام A to B یا B to A، نو دا به زموږ سره سب سیټ وي د A ضرب B یا B ضرب A. مثال په طور د A to B موږ باینری ریلیشن معلومو، نو دا به زموږ سره وي سب سیټ آف A کراس B. دا به د A کراس B سب سیټي او هر یو سب سیټ چې کوم دی دا زموږ سره یو ځان له باینري ریلیشن دی. نو تاسو به صرف دا خبره یاد ساتئ چې باینري ریلیشن چې کوم دی هغه زموږ سره د A ضرب B یا که د هر یو دوو سیټس موږ معلومو، نو هغه به زموږ سره د هغه سیټ د پراډکټ سب سیټ به وي. مثال په طور زموږ سره یو سیټ دی A، هغه زموږ سره دی AB، دا ایلیمنټ شو. دغه شان یو بل سیټ دی B، هغه زموږ سره دی CD. نو A ضرب B چې موږ معلوم کو، نو هغه به زموږ سره راشي AB ضرب CD. نو A ضرب B به زموږ سره راشي AC بیا AD. اول دا A به د ټولو ایلیمنټ سره ضرب شي، د دې نه بعد BC او بیا دی BD. دا زموږ سره A ضرب B راغی. اوس د دې نه مونږ باینري ریلیشن راخلو، نو زموږ سره که د دې نه یو ایلیمنټ تاسو رالی، که دوه ترې رالی، که درې رالی او که څلور رالی، دا هر یو چې د A ضرب B کم سب سیټ راځي هغه به زموږ سره یو ځان له باینري ریلیشن. مثال په طور مونږ ته یو ریلیشن نوالو R1، هغه زموږ سره دی A کاما C او B کاما C. دا ته ما یو دوه ایلیمنټس والا یو دوه آرډرډ پیرز والا ریلیشن راواغسته، ټرمز راواغسته، نو دې ته به موږ ځان له یو باینري ریلیشن وایو. دغه شان د دې نه موږ یو ایلیمنټ هم راغستی شو، درې ته هم راغستی شئ آرډر پیر، او څلور ته هم راغستی شئ. نو ټول سب سیټس چې کوم دي د A ضرب B هغه زموږ سره جوړیږي 2^4 = 16. دا 16 به د دې چې کوم دی زموږ سره ریلیشن سب سیټ جوړیږي او دا به زموږ سره باینري ریلیشن وي. د دې نه بعد په دې کې بیا زموږ سره ډومین او رینج وي. نو یاد وساتئ چې کم آرډر فیرز دي د دې دا فرسټ ایلیمنټ چې کوم دی ته موږ وایو ډومین، او دا سیکنډ ایلیمنټ چې کوم وي دې ته موږ وایو رینجو. باقي به د ریلیشنز په باره کې، ډومین او رینج په باره کې به موږ په ایکسرسایز 5.4 کې سټډي کوو. نو ایکسرسایز 5.4 شروع کوو. په ایکسرسایز 5.4 کې چې کوم فرسٹ نمبر سوال دی هغه دی if A is equal to 1 2 3 B is equal to 4 5 then part first وایي چې write 3 binary relation from A to B. part 2 وایي چې write 4 binary relation from B to A. part 3 وایي چې write 4 binary relation on A، او part 4 زموږ سره وایي چې write 2 binary relation on B. نو موږ دا ویلو چې binary relation موږ معلومو، نو هغه به د کم سیټ چې معلومو د هغې د ضرب سب سیټ به وي. نو part first کې زموږ سره درې binary relation from A to B غواړي، نو موږ به اول A ضرب B معلوم کو. نو part first سال کول، نو اول به موږ معلوم کو A ضرب B، او A ضرب B به زموږ سره راشي 1 2 3 ملټیپلای بای B دی 4 5. دا موږ ملټیپلای کو، نو A ضرب B به زموږ سره راشي 1,4. دغه شان به بل راشي 1 به ول د ټولو سره 1,5، بیا د 2 نمبر دی 2,4 2,5 3,4 او 3,5. دا زموږ سره A ضرب B زموږ معلوم کو. اوس چې مونږه کوم ریلیشنز معلومو، نو درې ریلیشنز یې غوښتي دي، نو مونږ د دې نه یو ایلیمنټس هم راغستی شو، دوه ته هم راغستی شو، درې ته هم راغستی شو. نو باینري ریلیشنز به زموږ سره راشي فرام A to B.
نمبر 1 بشي 3 غوښتي نو 3 به لیکو R1. مثال په تور زه 1 4 واخلم دې ته به R1 وایي. R1 is equal to 1 comma 4. R2 دا 1 comma 5 هم لیکلی شم او 2 comma 4 یو هم اخیستی شم او زه مثال په تور 2 واخلم 2 ایلیمنټس 2 comma 4. R3 دریم ریلیشن بشي زموږ سره مثال په تور زه پکې 3 لیکم 1 comma 4 1 comma 5 2 comma 4 سلور پکې هم لیکم فار ایگزامپل د سلور لیکم 2 comma 5. نو دا زموږ سره 3 باینري ریلیشنز ما لیکله. د دې نه بعد وایي چې پارت 2 زموږ سره وایي چې write 4 binary relation from B to A. نو د پارت 2 دپاره به مونږ اول B to A یادی نو B ضرب A به اول معلوم کو. نو B ضرب A چې مونږ معلومو نو اول به B ضرب A معلوم کړئ هغه زموږ سره دی. اول به B ولیکئ 4 5 او ضرب A به بیا ولیکئ 1 2 او 3. نو B ضرب A به زموږ سره راشي 4 comma 1 4 comma 2 4 comma 3 5 comma 1 5 comma 2 5 comma 3. دا زموږ سره B ضرب A راغی. نو اوس په B ضرب A کې به مونږ ریلیشنز راخلو. نو زموږ سره مثال په طور R1 زموږ سره شو 4 comma 1 R2 شو زموږ سره 4 comma 2 یو ټرم پرس کې لیکو. د دې نه بعد R3 بدلته ولیکو R3 زموږ سره شو 5 comma 2 چې کوم ایلیمنټس راغلی یو راغلی یا دوه به راولو زه 5 comma 3. بیا R4 څلورم ریلیشن دی نو هغه تاسو چې کوم خوښي خو دغه سیم به نه راخلی بل به راغلی 4 comma 3 فار ایگزامپل موږ راولو. که بل ټرم ورسره لیکئ دوه ورسره لیکئ درې لیکئ هر څونه لیکئ لیکلی شئ. خو دا څلور زموږ سره باینري ټوټل باینري ریلیشن به تاسو د تعداد ته وګورئ 1 2 3 4 5 6 نو 2 پاور 6 په ټوټل ریلیشن زموږ سره راځي. هغه زموږ سره چې 2 شپږ پرې ضرب کوئ نو هر څه چې راځي هغو نه باینري ریلیشن به زموږ سره جوړېږي. مونږ ته صرف څلور لیکله. پارت 3 وایي چې رایټ 4 باینري ریلیشن آن A. نو مونږ به د دې لپاره پارت 3 لپاره به اول مونږ A کراس A معلوم کو. د پارت 4 کې دوه ریلیشن آن B یادی نو پارت 4 لپاره به B ضرب B معلوم کوي. نو پارت 3 چې مونږ کوو نو اول به مونږ A کراس A معلوم کو. اول به د پارت 3 لپاره A کراس A معلوم کو. نو پارت 3 چې مونږ دلته ولیکو سولوشن نو اول به مونږ A کراس A معلوم کو. A کراس A به اول A به دوه پیرو لیکئ 1 2 او 3 کراس بیا به A ولیکئ 1 2 او 3 چې A کراس A مونږ معلوم کو انسر راشي 1 comma 1 1 comma 2 1 comma 3 بیا 2 نمبر دی 2 comma 1 2 comma 2 2 comma 3 بیا 3 comma 1 بیا 3 comma 2 بیا 3 comma 3. دا زموږ سره A کراس A راغی. اوس د دې نه څلور ریلیشن به رالو. څلور ریلیشن به څنګه راځي R1 به زموږ سره شي آن A باینري ریلیشن آن A یا به زموږ سره شي مثال په طور زه رالمه 1 comma 3 بل R2 دی R2 به شي پر ایگزامپل 2 comma 3 رالمه چې کوم هم خوښي R3 فار ایگزامپل 3 comma 3 رالمه او R4 شو مثال په طور د دې درې ایلیمنټ رالمه 1 comma 3 بیا 2 comma 3 بیا 3 comma 3. نو دا زموږ سره څلور باینري ریلیشن آن A راله. دغه شان چې B کې معلومه نو B کراس B معلوم کوو دوه ریلیشن به دې تاسو راوالئ چې کوم هم خوښي. نو دا زموږ سره به څلورم به تاسو په خپله سالو کوئ او زموږ سره به په دغې طریقه باندې مونږ باینري ریلیشن معلوموو.